د ایمان باره کې مختصر غوندې بیان ستاسې په حضور کې عرض کوم. ورونو موږ تاسې مؤمنان او مسلمانان د ټولو نه اول چې ایمان لرو هغه د الله تبارک وتعالی په ذات باندې او د الله تبارک وتعالی په صفاتو باندې په هغې مو ایمان دی. ایمان څه ته ویلی شي؟ موږ تاسې مؤمنان یو، د ایمان خاوندان یو، په الله باندې او په هغه څه چې په هغې ایمان لرل ضروري دي، په هغې ټولو زموږ ستاسو ایمان دی. دا ایمان څه ته وایي؟ ایمان وپېژنئ. دا ایمان لفظ چې دی دا لفظ عربي دی، دا د عربی ژبې لفظ دی. د ایمان لغوي معنی ده، خپله معنی د ایمان د یقین کول، منل، یو شی منل، په هغې باندې کلک یقین او باور کول، دې ته ایمان ویلی شي. او د اصطلاح د شرعي یعنی په اصطلاح د شرع کې ایمان څه ته وایي؟ د الله تبارک وتعالی د خوا نه چې څومره احکامات تعلیمات راغلي، انبیاء راغلي، کتابونه راغلي، که د الله ذات او صفات دی، دا ټول د اسلامي تعلیماتو او احکاماتو مطابق منل، پدې یقین کول، پدې کلک مضبوط یقین لرل، او دا منل د زړه د ایمان دی. او د دې منلو سره بیا په ژبه اقرار کول د ایمان دی. خو داسې به منې چې په دې کې به شک او شبهه دي. د شک او شبهې گنجایش په ایمان کې نشته. ما تاسو ته ویلي د ابي هريره رضی الله عنه مبارک د خلی مبارک روایتو، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې د ایمان څخه د پاسه اویا څانګې دي. د ټولو نه غوره څانګه د ایمان هغه کلمه طیبه د لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، او د ټولو نه ادنا هغه اماطة الاذى عن الطريق، د لارې نه د ضرر شیز لرې کول، دا د ایمان ادنا څانګه ده. گویا کې د ایمان تشبیه نبی علیه السلام مبارک په دې حدیث کې د یو ونې سره ورکړه. داسې ونه چې د هغې دوه اویا ښاخونه دي، څه د پاسه اویا ښاخونه لري. ګوره دا ونه چې وي دا یوازې ډډ او تنې ته ونه نشي ویلی. دې ونه کې چې څومره ښاخونه دي، څومره څانګې دي، څومره غوړګي دي، څومره پاڼې دي، میوه ورسره، د دې ټولې مجموعې ته بیا ونه ویلې شوې ده. نو ایمان کامل هغه دی چې هغې کې د کلمې طیبې نه واخله تر لارې لرې کولو پورې دا چې څومره شعبې د ایمان بیان شوي دي، دا ټولې په یو انسان کې راغله، نو د کامل ایمان حاصل دی. او چې یو سړی صرف کلمه ووایي، دا نورې طریقې زه به بیانوم، بیا د هغې انشاءالله بیان به کوم، په ځان کې نه راولي، د ایمان کامل نه دی. مونږ تاسې شپه ورځ سوال کوو که نه کوو لمانځنه باندې، یا الله ایمان کامل مو نصیب کړي، وایو که نه وایو؟ نو ایمان کامل هغه دی چې د هغې څه د پاسه اویا شعبې دي، اویا څانګې دي، هغه ټولې به په ځان کې راولو، هغه به زده کوو، مضبوطوو به، نو دغه بیا ایمان کامل دی. نو ایمان ما درته ویل په اصطلاح د شرع کې الله تبارک وتعالی په ذات او په صفاتو، او د الله تبارک وتعالی رالېږلي شوي انبیا او رسولان علیهم الصلوات والتسلیمات او کتابونه او څومره احکامات او تعلیمات چې راغلي دي، هغه ټولو باندې کلک یقین لرل، او هغه د زړه نه منل، او په ژبه د هغې اقرار کول بغیر د شک و شبهې نه، دې ته ایمان ویلی شي. دغه ایمان دی. اوس
علماء فرمای ایمان دار چې ته اقرار وکړي او ته کلک یقین وکړي چې الله تعالی واحد دی، شریک نه لري، نه په ذات کې شریک شته، نه ورسره په صفاتو کې شریک شته. الله غنی دی، معنی دا چې الله تعالی د چا محتاج نه دی. په دې مخلوق کې اعلی دی که ادنا دی، ټول د الله محتاج دی. دا به زموږ ایمان وي. خو الله تعالی د چا محتاج دی؟ چا محتاج نه دی. حسومت ذات دی، بے نیاز دی، بے پروا دی، غنی دی، د چا محتاج نه دی، عزیز دی، غالب دی، څوک یې مغلوب کولی نشي. دا به زموږ ایمان وي. د مخلوق چې نوم مخلوق دی ټول الله ته محتاج دی. دا زموږ ایمان دی. دا غرض د الله تعالی اولاد نشته. که څوک الله در اولاد مني دا سړی مشرک دی، کافر دی، د دې ایمان په خدای نشته. او الله تعالی د چا نه پیدا نه دی، یعنی د الله مور او پلار یا داسې څوک نشته چې هغه الله پیدا کړی وي. نو الله هم د چا نه پیدا نه دی او الله هم څوک پیدا نه دی. داسې ذات دی. مونږ داسې شپه ورځ په مانځه کې وایو لم یلد ولم یولد. سورۃ اخلاص کې الله د چا نه پیدا نه دی، الله نه څوک پیدا نه دی. دغه رنګ د الله تبارک وتعالی د بیبینا د دینه پاک دی. الله سره برابر څوک نشته، شریک نشته. یعنی مطلب لنډه دا چې د مخلوق د صفاتو نه الله پاک دی. لیس کمثله شیء. د الله په مثل باندې هیڅ نشته. یو ذات د الله تعالی د ذات په مثل باندې نشته. نه د الله سره برابر دی شي، نه د الله تبارک وتعالی په شان جوړې دی شي. الله تبارک وتعالی هغه لم یلد ولم یولد ذات دی. نه الله نه څوک پیدا، نه الله چا پیدا، نه د الله سره څوک شریک او برابر او همسیار شته. دا به زموږ استاسو ایمان وي. دغه رنګ ایمان څه ته وایو؟ ایمان د به داسې چې دا ایمان په څه باندې تازه کېږي، دا ایمان په څه باندې مضبوطېږي، د دې ایمان دا رڼا په څه باندې زیاتېږي. د نبي علیه الصلاة والسلام د خولې مبارکې وینا ایمان چې زیاتېږي یعنی مضبوطېږي، د ایمان رڼا چې زیاتېږي او ایمان په تازه کېږي، نو مبارک فرمای اکثروا من قول لا اله الا الله. هغه دا چې تاسو ډېر ډېر کلمات طیبه لا اله الا الله، لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او الحمدلله. تاسو ګورئ چې څوک دا کلمه وایي او ډېر وایي، نو قسم دې ګورئ هغه په شریعت هم ډېر برابر وي، دا په زړه کې یې هم زیات وي او دا ایمان هم کامل وي. اکثر دا صوفیه کرام د څلورو طریقو خاوندان چې په صحیح معنا کې دا څلور طریقې چلے. تاسو ګورئ لا اله الا الله ډېر وایي، دا ایمان هم مضبوط وي. زموږ ستاسو ته کمزور ایمان نه وي، دا غي ایمان هم تازه وي، ځکه کلمه ډېره وایي د لا اله الا الله. که طریقه نقشبندیه ده هغه کې د فیسباک لا اله الا الله خیر کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم همدغه ورته دی پکې. که طریقې عالیه قادریه ده ورته وکړئ شي نو دغه اذکار لا اله الا الله دی پکې. دغه رنګ طریقې عالیه سهار وردیه ده همدغه اذکار لا اله الا الله دی پکې په کثرت سره ویلی شي، په ډېر کراتو سره ویلی شي. مثال د خبرې ملل که ایمان تازه کول غواړي کلمات طیبه ډېره وایه، چې څومره ډېره ویلی شو ما باندې ایمان تازه وي ورسره.